او مور چې خیره وکړله وي هغې پورې خدایه مه مړ کوي چې د څو پورې دې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه ښول. بس خیره لاړه درج شو. بله ورځ زنانه وه شپونکي نه مطالبه د زینا وکړله. بعض روایتو کې راځي اولې جریج نه وکړه د انکار وکړو شپونکي سره یې زینا وکړه د هغې نه بچې پیدا شو. خلق ورته دا بچې کوم ځای وې دا د دې جریج نه دی دا د عبادت گزار چې دی دا د ما سره زینا کړې وه. خلق راغې عبادت خانه ونړوله زور ظلم زیاتې او داسې وکړو 2 رکعته مونځ یې وکړو دا کار ما نه دی کړی خلق وې کړی دی بس او داسې وکړو 2 رکعته مونځ یې وکړو ورشه هغه ماشوم راولی یو دې ماشوم په غېږ کې خبرې کړي ښه د 40 ماشوم کم ماشوم چې د دې زنانه پیدا شوی هغه راولی ماله چې هغه ماشوم یې والا راوستو. جریج ورته وایي من ابوکا وایه بچیا پلار دې څوک دی شابه وایه شابه خبرې وکړه په ما تهمت د زینا لګېدلی دی. قال الراعي هغې ماشوم وی پلانکې شپونکې زما پلار دی. خلق راغون شو جریج نه معافي غواړي حضرت ته خو ډېر د الله ولی وختلې چې بچی ته وی من ابو کا پلار خیا بچی په 40 کې وی پلان کې شپونکې می پلار دی. خلق راغون شو ماپیانی غواړي تاله د سرو زرو عبادت خانه جوړو وینا بس دا ما تمور یو رس خیره کړي وازه په مانزه ولاړو ما تمور ویلو چې هغه پورې د خدای مموجنا چې سو پورې د زیناکارو خزو مخ نه لیدلې بس هغه معامله را سره وشوله چې د جریج پشان عبادت گزار چې داغه عبادت بنی اسرائیلو کې مشهورو د هغه په باره کې د مور خیره قبلې ده تو ورته صحیح هغه یو بصری سره ور بن کې ویلي گیا اوسا غپېږه چوخه چغې وی خې تیزې کا بچی املا به ماته کې ملا بچی املا به ماته پرتای بیا به چغې وخی او په سپتالونو کې به پروت او ډاکټران به وایي چې دا لا علاج بیماری ده د مور د خیرې علاج بیا ډاکټر نشي کولی د پلار د خیرې علاج بیا ډاکټر نشي کولی بچی بیا به چغې ووایي چغې بیا به راځي ماله بیا به ګرځي په بل پسې مور او پلار خدمت وکړي دعاګانې والی په لپو لپو دعاګانې ته والی په لپو لپو دعاګانې ته والی په لپو چې مور درته دعا وکړي چې پلار درته دعا وکړي رضا رب فی رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې ده چې پلار خپه او رب خپه دی پلار خوشاله او رب خوشاله دی. نو دومره لوی عبادت گزار باره کې دغه دعا قبول شول د مور خیره قبول شول. دریم کس چې غېږ کې خبرې کړي حدیث مبارک کې راځي ماشوم دی د مور په غېږ کې پروت دی مور ورله پی ورکي پیو